من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلف ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. دا کم سیاق چې شروع دی نو هغه په دې کې دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وی ته دې ته انذار ورکا ویجروا دا بل خبره ده چې ستا يرول پیدا نه ورکوي مگر مومن ته به ورکوي. هغه مومن ته چې منځونه په ښه طریقه باندې قایموي. هر چې کافر دی او مکذب دی او انکاری دی هغه ته هېڅ پیدا نشي ورکولی. دا پرې مخکې آیاتونو کې نو په دې آیاتونو کې دا ذکر کوي چې کافر او مومن برابر نه دي. کفر او اسلام برابر نه دی. جنت او دوزخ برابر نه دی. رڼا او تیاره برابر نه ده. دقس مومن او کافر برابر نه دی. وما يستوي الأعمى والبصير نه دی برابر لوند او بینا ولا الظلمات ولا النور او نه دی برابر تیارې او رڼا ولا الذل ولا الحرور او ندی برابر سوری او الحرور دارنگی گرمی. حرور اصل کې دغه تیزو بادونو ته وایي ګرم بادونه حرور. وما يستوي الأعمى ولا الأموات ندی برابر ژوندي او نمړه. إن الله يسمع من يشاء الله اوري چاته چې الله غواړي. وما أنت بمسمع من في القبور او نیت اورون کې هغه چاته چې هغه په قبرونو کې دي. إن أنت إلا نذير نہیں تو مگر یرون کے یہ ساکار انذار دے. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا
یقینا لېږلی موږ تا لره په حق باندې په یو حق دعوت په یو حق دین زیری ورکوونکې منونکو ته ونذیرا او یرونکې نامنونکو لره وان من امة الا خلا فیها نذیر نشته دی داسې یو امت په دنیا کې نه دی موجود شوی الا خلا فیها نذیر مگر هغې کې الله یو یرونکی لیږلی دی وان یکذبوک که دوی نسبت د دروغو کوي تا ته چې ای پیغمبره ته دروغ وایي نو صبر کوه تسلی حاصله که وقد کذب الذین من قبلهم پس یقینا نسبت د دروغو کړی وه کسانو چې مخکې د دوی نه جاءتهم رسلهم بالبینات راغلیو دوی ته رسولان د دوی په ښکاره او دلایلو وبالزبر وبالکتاب المنیر او راغلیو دوی ته رسولان په ښکاره او دلایلو باندې او په هغه صحیفو اسمانیو باندې والکتاب المنیر او په هغه اسماني کتاب روشن باندې ثم اخذت الذین کفروا بیا ونیول منګه کسان چې کافران دي په کوي په کان نکیر پس څرنګه یو زمونږ بد ګڼله الم ترى ان الله انزل من السماء ماء نګورې ته یقینا الله نازلی د اسمان نه اوبو لره فاخرجنا به پس روباسي په دې باندې ثمرات میوې مختلفا الوانها چې بدل وي رنګونه د میوو ومن الجبال جدد او د غرونو نه پیدا کړي دي الله لارې بیزون سپینې لارې وحمر او سرې مختلف الوانها ګډوډ دي رنګونه دي وغرابیب سود او ځنې په غرونو کې داسې ځمکې دي چې انتهایی تورې دي دا دې ترجمه وکړه دا الله مثال بیانوي د مؤمن او د کافر چې د کافر مثال د ړوند او د مؤمن مثال د لیدونکي دی د مؤمن داسې مثال دی چې سړي له خدای غټې غټې سترګې ورکړي دي او په لار باندې روان دی کندې هم پکې ییني او لوړې هم پکې ییني او جوړې هم پکې ییني درسته لار هم پکې ییني بدې لګیا ځان بچ کوي او روان دی او د کافر مثال د ړوند دی اوس ړوند چې روان دی نو هغه په تورو تیارو کې ټوکرې خوري او کله ارته رالویږي او کله الته رالویږي او کله الته رالویږي دقسې کافر په تیارو د کفر او د جهالت کې او د ګناهونو کې ډوب شوی دی ټوکرې خوري تندکونه خوري او مومن د وجې د نور د ایمان نه او د نور د قرآن نه د دې مثال دا هغه سړی دی چې په رڼا کې رواني سپین پړکي او لار دته بالکل مکمله ښکاري او دی په دې لار باندې روان دی نو دی به منزل مقصود ته رسي او ټوکرې به نه خوري تندکونه به نه خوري او د خپل مقصد ځای ته به ورسیږي نو برابر نه دي
برابر نه دی ړوند او لیدونکی دا دواړه یعنی برابر نه دی کافر او مسلمان ولا الظلمات ولا النور او برابر نه دي تیارې ولا النور او نه نور رڼا دا برابر نه دي ظلمات جمع کړه تیارې او نور مفرد کو ځکه چې رڼا یوه ده هدایت یو دی حق یو دی او د ګمراهۍ لارې مختلفې دي څوک به دهري وي څوک به یهودی څوک به پیرنګی څوک به سیکګی او څوک به هندوګی او دین علاوه نورم د کفارو بلا اقسام دي نو دا د کفر لارې متعددې دي او د ایمان او د اسلام لارې یوه ده پای کې تعدد نشته نو ولا الظلمات ولا النور برابر نه دي تیارې ولا النور نو دارنګې نه ده برابر نه دي برابر تیارې یعنی نه دی برابر کا دغه چې کوم دی کفر او نه دی برابر د دې سره ایمان او اسلام دا دواړه برابر دي نشي هو لا الذل ولا الحرور نه دی برابر سوره ولا الحرور او ګرمي سوره او حرور برابر نه دي دقسې جنت او جهنم برابر نه دي نو د جنت نه تعبیر په ظل سره وشو ځکه چې په جنت کې به د یوې ونې ډېر لوی سوري د توبه د اونې سورې په جنت کې پیغمبر خدا وایي چې یو سور په تیز رفتار اس باندې سور شي او 100 کاله منډه ووهي نو د هغې د سوري نه به ونه ځي دونه غټ سوری او ولا الحرور نه ګرمي او ګرم بادونه دا یعنی جهنم دا دواړه برابر نه دي او ما یستوی الاحیاء ولا الاموات ندی برابر ژوندي او مړي ژوندي دي او مړي دي دا دواړه برابر نه دي نو دارنګي برابر نه دي مؤمنان او کافران د مؤمن مثال د ژوندي دی د هر څه ویني او په هر څه پوهېږي او دی د ښو د بدو تمیز کولی شي او دی څه منفعت او فایدې حاصلولی شي ولا الاموات او د کفارو مثال د مړي دی څنګه چې مړی څه فایده نشي حاصلولی دغه رنګې کافر څه فایدې نشي حاصلولی د هر شی ضایع دی او هر شی بیکار دی وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ان الله يسمع من يشاء الله اوري هغه چاته چې د الله خوښه وشي نو که الله مړي ته اورول کوي نو هم کولی شي او ژوندي ته یې کوي نو هم کولی شي
لیکن د الله غوندې بل څوک نشته چې مړو ته واورئ. وما انت بمسمع من فی القبور. پیغمبره ته نه یې اورونکی هغه کسانو ته چې په قبرونو کې پراته دي. تی نشي اورولی ځکه چې کوم قوت د اورېدلو الله رب العزت سره دی اتا څه نشته، نو ته دا اورول نشي کولی. او دا تشبیهی کلام دی. د کفارو مثال د مړو دی. هغه مړي چې په قبر کې پراته وي نو هغه نه څه اورېدی شي او نه څه پیدا حاصلولی شي، نه چاته پیدا ورکولی شي، نه د چا نه ضرر د پکولی شي. اوس نبی علیہ السلام شپه ورځ لګیا دی، د مکې معظمې دور دی، خلک له ټس نه مسکېږي نه، او مګر سپي لکۍ دي. سپي لکۍ چې په نچه کې ورکې شپږ میاشتې او بیا د نچې نه راوباسي عکس او بیا ګږئ. دقه زمونږ دا خلک هغه د سپي لکۍ ده. د دې د نیږېدلو څه لار نشته. دا انسي شیطانانو او جني شیطانانو په داسې لپیټ کې د دوی خپله لپیټ کې اګیستي دي او داسې په قبضه کې اګیستي دي چې د هغې نه د دوی د راوتو سوال نه پیدا کېږي. نو نبی علیہ السلام بړه ته تکلیف رسی. نو الله ورته وایي چې پیغمبره تا ته خپل منصب معلوم دی؟ ستا منصب دا دی چې ته به دا دین رالی او دې خلکو ته به مخې ته ږدي او دا خلک به د الله نه یروي. ستا دا کار دی بس. او دا خو تا کړی، دا وظیفه خو تا سر ته رسولې ده. ته ولې خفګان کې؟ ان انت الا نذیر. دا ان مای نافیه په معنا باندې دی. نه یې ته مگر صرف او صرف یرونکی قدرې. او ځکه چې انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقینا لېږلی دی موږ تا لره په یو حق باندې، په یو حق دعوت باندې، په یو حق دین باندې. نو چې ته دعوت پیش کې نو خلک به دوه قسمه، یو به منونکي او یو به نامنونکي وي. نو ته په داسې حالت کې چې ته زیر یې ورکوونکې منونکو ته او یروونکې نامنونکو لره. تا هلته بیا لاړم، ټیک شه ده. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. داسې یو امت نشته په دنیا کې مگر هغې ته تیر شوی دی په هغې کې یروونکی. یروونکی به کله د الله پیغمبري او کله به د الله د پیغمبر نایبي. دا امتی محمدی د محمد علیہ السلام نایبین دي د دین پر رسولو کې. نایبین دي، نایبین. اوس نبی علیہ السلام ته الله تسلی ورکوي. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، که د دې هر څه باوجود دا قریش تا ته نسبت د دروغو کوي چې ته خو دروغجن یې، د ځانه خبرې سازې،
نو تسلی حاصله که اقتدا وکړه په مخکنو پیغمبرانو پس فقد کذب الذین من قبلهم پس یقینا نسبت د دروغو کړی و هغه کسانو چې مخکې و د قریشو نه څه ته یې نسبت کړی و د دروغو نسبت یې څه ته کړی و جاءتهم رسلهم بالبینات وبالزبور وبالکتاب المنیر یقینا راغلی و دغه قومونو ته رسولهم پیغمبران د دوی او پیغمبران داسې 2 لاس او 2 خپې د الله درباره نه و راغلي نه بالبینات راغلی و پیوس د ښکارو روشنو په ډاګه دلایلو سره داسې معجزې چې بالکل په ډاګه و هغه هم خلکو ته پیش کړی وي وبالزبور او بعضې پیغمبرانو ته الله واړه واړه کتابونه ورکړي وو چې هغې ته صحیفې وایي او بعضې کتاب پیغمبرانو ته الله غټ کتابونه منور کتابونه لوی د رڼا والا کتابونه ورکړي وو او هغه 4 دي تورات دی انجیل دی زبور دی او قرآن شریف دی ادا دی بیا الله فرمایي چې کله ما دا د قومونو ته پیغمبران راولېږل د معجزو صحیفو کتابونو سره مې راولېږل او قوم انکار وکړو نو هغه قوم څه مې څه وکړه نو قریش ته هم لږ د عبرت نه کار والي که دوی د ټولو پیغمبرانو سردار خلاف کوي او د هغه دعوت نه مني نو لږ دې په ځان باندې سوچ وکړي چې الله به دوی سره څه کوي ثم اخذت الذین کفروا الله فرمایي بیا ما ونیول هغه کسان چې کافران دي د هغې ګرپ مې وکړه راګیر مې کړه ومې نیول فکیف کان نکیر فکیف کان عقوبتی څرنګه یو زما عذاب ورکول دوی ته فکیف کان نکیر څرنګه یو زما بد ګڼل په دې باندې هغه دام ولې وکړه الم ترى ان الله انزل من السماء ماء نګورې ته مخاطبه چې یقینا الله نازلوي د اسمان نه اوبو لره د الله د اسمان نه باران وکړي او دې کې التفات دی د غایب نه متکلم ته فاخرجنا به پس راوباسو مونږه په دې اوبو باندې ثمرات قسمه قسم میوې مختلف الوانها چې مختلف دي رنګونه د دې د غنمو یو شان رنګ دی د جوارو بل شان رنګ دی د وربشو بل شان رنګ دی او د شړشم بل شانتی دی د وریجو بل شانتی دی هر یو شي له ځان له الله رنګونه ورکړي دي مختلفا الوانها په داسې حالت کې چې مختلف پې رنګونه دي دې میوو ته وګورئ د مڼې څنګه رنګ دی د امرود څنګه رنګ دی د لوکاټ څنګه رنګ دی د پارسیمن څنګه رنګ دی د کور څنګه رنګ دی دې ټولو ته وګورئ دا ټول د یو بل نه مختلف دي
دا معلومیږي چې د دې هغه صنعتګر یو ډېر لوی دانا او قادر او علیم ذات معلومی. ثم اخذت الآن نو ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات پس روباسو منگا پا دی اوبو بانی میوے مختلف الالوان ومن الجبال او دارنگی دا غرون بعضی دا غرون جددن بیزنم دا بعضی غرون لاری دی سپینی بعضی غر رنگ دی گٹو سپینی نو چې په دې ګټو کې ته ځې د منډونو سره د بوټانو سپلو سره د هغې غټو ګټونه دا واړه توتڼې رالوېدلي په دې لار کې نو دا خلک په خپو باندې پایمال کوي نو دا لار سپینه ښکاري. بعضې غرونه سره دي نو چې پای کې لاري نو هغه سرې ګټې نری خلکو په خپو اوړه کړي هغه لار تکه سره ښکاري. بعضې غرونه تک توري په هغې کې لاري هغه تورو ګټو نه چې نری ګټې رالوېدلي دي هغه خلک په دې خپو کې پایمال کي او رانجي کي هغه لارې تورې ښکاري. لکه څنګه چې میوې مختلف الالوان دي دارنګې غرونه مختلفة الالوان دي د دې رنګونه هم بدل دي. مختلف الوانها مختلف دي رنګونه د دې لارو سپینو او سرو وغرابیب سود غرابیب د غربیب جمع ده تور ته وایي او سود نو دا سود جمع سودا ده دا هم تور ته وایي. نو دا تکرار چې راغی نو تاکیدی پیدا کړ یعنی تور انتهایی دایي معنا شو. دا په دې آیتونو کې یو څو مسلې مخې ته رالي. استحسان د ضرب الامثال مثالونه بیانول دا ډېر ښه کار دی. د دې په ذریعه باندې معنی د خلکو ذهن ته نږدې کېږي. للکشف عن الحال وزیادة البیان دا بیان د مثالونو د څه شي دپاره دی؟ دا د حالت د معلومولو او د زیات وضاحت کولو دپاره دی. اول کفار عمل لا بصیرة لهم. دویمه خبره دا ده چې کفار ړانده دي نظر یې نه لګي. و اموات کفار مړه دي لا حیات فیهم والدلیل عدم انتفاعهم بحیاتهم. او مطلب دا دی چې دا کافر په خپل ژوند پیدا نشي اخیستی نه په خپلو غوږونو او نه په خپلو سترګو څه پیدا حاصلولی شي. او څلورم درائم تقریر نبوت الرسول محمد صلی الله علیه وسلم و تاکید رسالته. درېمه خبره په آیاتونو کې دا رااله چې واقعي نبی علیه السلام د الله رسول دی او یقینا دا رسالت یقیني دی. او څلورم تسلیت الدعات کم خلک چې د الله دین ته دعوت ورکوي او د دعوت کار شب و روز کوي او خلک له ټس نه مسکیږي نه نو داعی په له کې هم تکلیف راځي
نو هغه لم الله تسلي ورکوي. نو دا آیاتونه په تسلی د دعاتو کې دي. د دې لپاره چې دوی صبر وکړي او التزام د ثبات وکړي، په حق باندې ټینګ شي او د حق نه ونه خویږي. بیان سنت الله فی المکذبین الکافرین. آخری خبره پنځمه پر آیاتونو کې دا ده چې طریقه د الله په هغه دروغجنو کافرو قومونو کې تیره شوې ده، او هغه څه ده؟ یاخذهم عند حلول اجلهم، چې هغه نیول د دې کفارو دي په وخت د نازلېدلو د نیټې د دوی کې. دا د آیاتونو ترجمه او تشریح وه. الله دې موږ تاسو په قرآن پوه کړي او دې سره سره الله موږ له په دې باندې د مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآنی نظام د شریعت نظام دی الله په ګرد دنیا کې راولي، خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي کامیاب دي کي الله، څوک یې خلاف کوي الله دې ورته هدایت وکړي، که بدقسمت یې الله دې تباه کړي. الله دې زموږ ټول نه راضي شي. څونه زموږ مشران زنانه نارینه او پات دي الله دې ټول وبخښي. الله زموږ ټول په حالت رحم وکړي. خاتمه دې زموږ ټول په ایمان الله رب العزت دې هغه دا شرعي حاجت په خپل دربار باندې منظور کړي او الله دې دا حاجت سرته ورسوي. او زموږ او ستاسو ټول چې څونه شرعي حاجتونه دي مسلمانانو ټول دې الله تعالی هغه سرته ورسوي. الله دې زموږ او ستاسو راضي شي. خاتمه